بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یامه خیبر ډیجیټل نیوز سره جی سرفراز دورانی تاسو ته جی د پیر بابا د بشنګلو کلی نه جی تاسو ته مینه سلامونه. عزتمنو مونږ دلته جی راغلیو د کلی ته خو خودشتا زم چې داسې عذاب الله پاک اچرتم جن راولي. ما چې کوم دلته غټ غټ کانی اولیدل پیمان ډیر می زړه پیمان خپه د خودشتا لکه پس یو جوړدل مینه دی باقی چې دا کانی چې مولدل ډیر انتهایی مزله خپه دی پیمان دا کورونه می وکتل ډیر انتهایی مزله خپه دی. بار دلته جی یو اجره کې دلته موږ ناس یو او دلته چې کوم دی کرنل شریف خان صاحب هم چې کوم دی نن ته بنیر یو دوره کړي او ډیر وخت نه کرنل صاحب یاره چې بنیر ته وضو خو افسوس وجوهات باندې چې کوم دی خبره بلیټ شو. برل جی د کوم د مقامی خلک دی د کلی د سره خبره وکاو د سیلاب په حواله باندې متصارین په حواله باندې چې د دې سوینا دا کرنل صاحب اول خو جی موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو د یو جهان جی مننه. نن تاسو جی د کلی ته راغلی تاسو یو وزټ کړی دی او تاسو د دې غو نقصان هم کتل دی سبب وای سر تاسو وای. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مهرباني دورانی صاحب نن موږ پیر بابا بنیر ته بشونه ته راغلی دی دا کې مونږ دی کلی کې وګرځیدو او ډیره زیاته تباہی شوه ډیره زیاته تباہی تقریبا روسم نه چې لوګون ته رامکه شي او د بنیر د حد نه لوګون ته مخ کې دا تباہی شروع ده. فصلونه تباہ دي کورونه تباہ دي خلق ډیر زیات شهیدان شو خاص کر په دې کلی کې چې ما کومه ته ویلو دا پوره قیامت و. زه د پندانه راغلم لیکن زما تعلق نو شرکلان سره دی اور ما نو شرکلان خلکو طویلی کو تاسو تللی شي یا نشت له نو په مونږ باندې 2010 کې سیلاب راغلو د دې علاقې د سواد 400 په خبر اور خاص کر دې علاقو خلک مونږ راغلو زموږ ډېر امداد کړو نو دوی باندې ډېر به مصیبت راغلي دغه بدله خو مونږ نشو ورکولې خو نن مونږ دل یو معمولی غونډه کاوش ما ذاتی طور باندې کړی دی نو الله دې دای نور مصیبتونو ایبتونو نه پامان کی درته وای چې نوم دې څه دی او دا کم کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د خیبر او د کرنل صاحب ډیر زیات شکرګزار یم چې تاسو په دې وخت کې رااله او زمونږ د سایت دوره موکړه. زما نوم رفیق الله دی زره دی بي شونه کلی اوسیدونکو ما هغه متاثره خاندانونو چې دي زه هغه کې داغه یو فرد یم. دا سیده چې زمونږ په کلی کې د شهدا او ټوټل تعداد چې کم دینو دا 83 دی 83 باډیز چې کم دینو هغه موږ ته میلاو دي دا موږ دفن کړي دي. د کې زموږ سره 7 ماشومان چې کوم دي هغه وسوم په میسینګ کړي. واقعیا صدا سی و چې د ورځې 10 بجې وي یا 15 منټه کم 10 بجې وي عام د معمول مطابق چې څنګه دین کې باران کېدو او جی نو هغه د معمول مطابق چې څنګه نور کله باراني هغه یو عام باران وریدو ناسا په چې کم دینو داسې دا یو سیلاب شکل هغه اختیار کو او داسې سیلاب راغی چې هغه تاسو ته دغه چټوله ګټه ده یو تاریخي سیلاب او چې دا چرته په دې کلی باندې د 4-500 سال نه زموږ مشران آباد دي او دا خو چې کم دي کورونه هغه د دې درمیان کې چرته داسې واقعیا نه درا دا سوچ نو کړي چې دا شی به بالکل نه جی دا بالکل داسې د سیلاب شکل کې دا ایریا هم سیلابي نه الګ معمولی غونډه نه دی به هغه په کلو کې د تنګي شکل کې چې کمی اوبر اوږي دا بیا په دومره های سپیډ باندې راغلی دی چې دې زمونږ په کلی کې چې څومره مضبوط آبادی چې هغه په 2 چته په یو چت ډېری مضبوط آبادی چې کم دینو هغه چې کم دي د صفای هسته نه میټاو کړی دي. او سیاسي سړی دی جی او تعلق جی پی ټی آی سره دی. ډاکټر صاحب درته وایا چې انتظامیه او د سیاسي چې کم خلک دي د دې په سیلاب کې جی څه کردار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب تاسو ډیره شکریا ده کوم د کرنل صاحب او چونکې دا مې د ستاسو دورانی صاحب ستاسو د کرنل صاحب په وجه باندې نن میډیا ته مخامخ کېږم. الله ګواره چې زما یو هفته دلته 15 ورځې ما دلته تیرې کړلې په دې پیر بابا علاقه باندې په بیشونه په پیر بابا کې په قادرنګر کې او دا بقایه ټیم ما په چغرزو کې او په ګوکن کې وښکلې لري ما الله سره وعده کړو چې زما میډیا ته نه مخامخ کېږم په دې کې ونن چونکې تاسو رااله او دلته را ماحول لسره چې په دې کې زتی شاته کېدې نه شوم نو په دې کې د بیان څه خبره نشته. په دې کې د صوبایي ګورنمنت نواله د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نواله د بنیر چې څومره ادارې دي څومره سیاسي ګوندونه دي څومره سیاسي خلک دي څومره سیاسي ورکران دي علماء کرام دي دغه شان د ټول ملک نه چې کوم خلک راغلي بیا خصوصا د روستم نواله د مردان او د ثوابه او د نوخار او د پېښور او دغه شان د ملکن هغه خلکو چې زمونږ د غم دا زمونږ سره نیم کړی دی مونږ د هغوی ډېره شکریا ادا کوو. وفاقي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه
لکه څه توقع ساتي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم ډیره مننه. چې تاسو راغلئ دلته او موږ سره دا احساس شیر کوئ. نو اصل خبره دا ده چې زمونږ صوبایي ګورنمنټو، مرکزي ګورنمنټو یا چې کوم سماجي ادارې وي، کم انجوز یا کم قوم دی به حیثیت قوم پښتانو، بیا پنجابیان، سندیانو، ټول پاکستانی قوم چې کوم دی ښه پښتو کړی ده او هغه زموږ سره ښه پښتو کړې ده، په سخته کې موږ له لاس را کړی، زموږ د هغه مې زموږ نه اخیستی دی. نو زه د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ سره د پیر بابا د کم د بېشوړو کم خلک دي ماشاءالله، ډېر درانه ډېر خواږه خلک دي او ډېر ښایسته خبرې وکړې دي ماشاءالله. زه به جي اخر کې په یو خبر به کوم چې زه د خپل د نوخار، د چارسدې، د مردان، د پېښور، د اکوړي او جهانګیري زه هغې خلکو د جي سلوټ کوم چې ماشاءالله هغې چې کم دی د خلکو سره ډېر پښتو کړی دی. قدرمنو دا جي د پیر بابا هغه بازار و چې په دې وخت کې چې کم دی هر وخت رڼاګانې خوشحالې وي، خو افسوس نن دې بازار نه چې کم دی ادیره جوړه شوې ده. زه به تاسو په دې ویډیو کې زه به تاسو جي داسې ګټې به زه تاسو ته ښیم چې اوس پورې چې کم دی که نه هغه ګټې لاندې کم دی هغه مړي پرتې دي. عزتمنو زه بیا به جي یو ځل خبره کوم، زما د سوات، زما د بونیر، زما د پیر بابا پیغلې انشاءالله دا به هېڅ چرې چې کم دی سرتورې به نه شي.